بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو، په سند کې یو ځل بیا د پښتنو نسل کشي روانه ده. که تاسو ته یاد وي، دې نه مخکې په کراچۍ 12 مۍ کې مهاجرو دغه جرأت کړی د پښتنو خلاف، خو په هغې باندې زموږ مشرانو په هغه وخت کې هغوی هم په هغه خبره باندې خاورې واړولې. د هغې له پښتنو ته انصاف نه دی میلاو شوی چې یو ځل بیا په سند کې د هغوی نسل کشي روانه ده، د هغوی کاروبارونه ختمیږي. د یو رپورټ مطابق کم سے کم 200 غټ کاروبارونه چې دي نو هغه د پښتنو بند کړي شوي دي. او دا خبره د دې نه روانه وه چې د یو هوټل مالک پښتون او هلته کې به د سند د بدماش ټایپ خلک به راتله او هغوی به روټۍ خوړه او دغسې به تله. اخري هغه مالک چې و هغه تنګ شو، هغه د هغې نه د پیسو مطالبه وکړه، چونکې دا خبره په هغې باندې نه وی ولګېده او هغې په هغې کې بیا لاس واچولی شو یو بل ګریوان ته. په هغې کې ډزې شوي دي، په هغې کې مرګ ژوبله شوې ده او په هغې کې بیا د هوټل مالک هم ګرفتار شوی دی. د هغې نه پس په سند کې چې کوم دي نو خلک د پښتنو خلاف راوتي دي او ډېر په تیزۍ سره د پښتنو کم کاروبارونه چې دي، که هغه د کتابونو دکانونه دي، که هغه هوټلې دي، که هغه د سبزۍ روزګار دی، که هغه نور غټ غټ روزګارونه دي، نو هغه په زور باندې بندولی شي. نو دا دې ټیم کې زموږ د پښتنو مشرانو ته په دې خبره باندې بھرپور اکشن اخیسته غواړي او فلحال چې کوم دی نو دا په سیاسي توګه که دا خبره هغې د سند حکمرانانو سره، د هغې لیډرانو سره دا خبره وکړه او د پښتنو سره چې کوم زیاتې فلفور روان دی دا دې بند کړي شي. زموږ د پښتنو او بلکې د تمام لیډرانو نه دغه مطالبه ده چې د پښتنو سره چې کوم زیاتې روان دی نو دا دې فلفور بند کړي شي او کوم په دې واقعې د پوره انویسټیګیشن وشي. موږ دا نه وایو که چېرې دا غلطي د پښتنو وي نو د هغه کوم ګناهګار دی هغه ته دې سزا ورکړي شي، او که نه واقعي دغه خلک ګناهګار